کا ما ورته کان پټه خلک استه راځي زما څنګه خو نه راځم زما دا کار بالکل نه کوم کان پټه خلک جاتا شي استه ټانګه پھر راخي لیا ما ته کان پټه بالکل نه شو صحیح نو بیا هغه تارونه خو دی پوخا بری مایکونو مایکا دا اوس هغه زمانه دی خوا تار او دی خوا تار او دی خوا تار زما دوی شاته ناشته نو د غریب په اردو خو نه پوهېږي په لوستلو وغیره باندې اوس لږه لږه زده کړې ده ها والله نه پوهېده مولانا صاحب غریب دماغ نو په هسپتال کې چېرته نه یو پکچر په انټرنیټ راغلی نو ده اتفاقا وکته نو چې ده وکته نو اوس هغه اردو کې خبر لیکلی نو ده ویل چې پته نه شي څه مسله ده نو ده زه پاسولم زه ودوم نو د سار وختي نو د پاسه مې ته پاسه مولانا صاحب لسی چل دی نو د پاسه اندر ته پکچر خو د نه خو هارت تکلیف چې ورته زړه شوی نه خو هغه ای کې جی خو بلا ډېر تارونه یو چاپېرې لګولي صحیح نو دی خوا نو دوی دا څه چل نو ما ورته مولانا صاحب د زړه اټیک شوی دی مولانا صاحب ته مې غریب ته د زړه اټیک شوی دی خو ما ښه دی الله دې ښه کړي وی خخه خدای دې ښه کړي خو ما سره ډېر فکر شي دا خو مولانا صاحب نه کو ټرانسفارمر جوړ کړی نو دا مولانا صاحب ته په هغه ډېر پیژني مولانا صاحب نو ما ورته ما اظهار وی چې مولانا صاحب دې کو ټرانسفارمر جوړ کړي هډه را لالي ډېر نو بهر تقدیر اوس دغه تارونه چې چاپېره تللی تاسو خو به شي مولانا صاحب ټرانسفارمر جوړ کړی نو ما وی هغه کس لومبۍ دا خبره چې ما دا کتاب کې ولیکل چې باري دا کوم ځای دی نو اوس دا مسله تاسې ده چې دا ابتدا نه اختلافي را روانه ده خو علمي خبره ده دا د کلاسروم خبره ده څه خبره ده دا د مجمع عام خبره نه ده خو موږ د مجمع عام ته راوستره مسلمانان غریبانان کنفیوز دي هغه وایي چې دا څه وایي بعض اوقات موږ ملیان ډېرې عجیبه خبرې کوو مولانا حضرت موهاني ډېر لوی ادیب دی نو ته چې عامې خبرې کولې هم بیا څه مقفا مسجع الفاظو کې دی کولې په عجیبه اردو کې نو عام خلک به پرې نه پوهېدل چې دا دی څه وایي نو دی یو ورځ چې خپلې کوټې ته دننه کېده نو وریځ وه نرې پش و دی خو دننه لاړو ادیب سړی و کتاب یې راواخېستی یا مطالعه کوله یا یې لیکل او نظر یې هم کمزورې چشمې اچولې وي نو خادمه راغله دا چې صفایي کوي جارو وایي هغه دننه کمرې ته لاړه چې اوس جارو وایي د مولوي صاحب کمره صفا کړي نو ده داسې چشمې ورته کته کړې نو هغې ته یې ویې کناسا عربي کې جارو کشې ته څه وایي کناسا وی کناسا آپ جب خارج سے داخل میں قدم رنجا فرما رہی تو باہر تقاطر ہو رہا تھا کہ ترشح وی کناسا آپ جب خارج سے داخل میں قدم رنجا فرما رہی تھی تو باہر تقاطر ہو رہا تھا کہ ترشح اس دائیں غریب خو یو لفظ ہم پزین کران رہے چلا مولوی سے سوئی ناغی جارو پر والا بار من ڈکرا نخلتے والے بی بی وی آنے مولوی صاحب پر جنات کا دورہ پڑا ہے کوئی دوسری زبان بے مولوی صاحب کی دوسری زبان میں بات کر رہا ہے تو خبار تقدیر کی اس مسئلہ راشی نبیہ کو حوالے یعنی لگیا بے وائے بینو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چکلا بستر مرگ باندھو نرجوز بھی ہے نامہ صدا حماد ابن ابی حنیفہ ولی ولدانومی خلی استاد سوکو حماد ابن ابی سلیمان دل لوی فقیر حماد ابن ابی سلیمان بلکہ دا دمر لوی امام دا دمر لوی امام برگورتا ہے محمود امام حماد شکر گزاری جی گویا امت دے دمر لوی عالم فراہم کرے دے کہ امام سے خودی مالدار خاندان سر تعلق ساتھ دپلار خلوی بزاز ہو ثابت دیر لوی بزاز ہو لوی تاجر ہو یو چین او د فیبرکس یعنی سٹورونه په مختلفو خارونو او هغه زمانه کې لکه اوس چې دې دور کې صاحب حیثیت خلک هغه دا غواړي چې زما بچي ډاکټري وي څه وایي ځکه دا ډاکټري فن چې دی نه دا لږ عادي ګڼلی شي څه ګڼلی شي یعنی دا د اشرافیو علم دی څه شی دی د اشرافیو هغه زمانه کې علم کلام او فلسفه د اشرافیو علم نو امام صلی رحمت اللہ علیہ فلسفہ علم کلام ہوئی اور گریجویٹ
څه شي شو ګریجویټ شو نو بیا خپل پلان سره په کاروبار کې او بزنس کې ملاتړ وکړو نو د خپل پلان سره روانو ځوان سړی و امام حماد هغه سره د پلار ډېر عقیدت و امام حماد تپوس کوي ثابت دی څه کوي وایي چې بس دی خو ګریجویټ شوی دی نو پی ایچ ډي کړې ده موجود دور کې به څه ووایو چې پی ایچ ډي کړې ده فارغ شوی ډاکټرېټ شوی په څه کې کړې ده وایي چې فلسفه او علم کلام کې نو امام حماد ورته وویل وی د تندي کې زه یو نور وینم چې د دې په ذریعه به الله امت ته ډېر لوی خیر ورکړي دی به سبا له درس ته رالېږي نو پلار خو د امام حماد عقیدتمند وي چې راضي به نو یعنې وی دی خو ما سره کار کوي خو چې تاسو وایئ نو راضي به نو دا سړی د ده دا قوت استدلال دومره مضبوط څه کوي چې د فلسفه او علم کلام ډېر مضبوط وی نو هغې نه بعد بیا علوم دینیه شروع کړه صحیح موږ د فلسفې او د علم کلام جنازه وویستنه نه په برهان جدلي پوهېږي نه په خطاب باندې پوهېږي خطابي باندې پوهېږي بلکې فرق یې نشو کولی چې برهان جدلي سي او برهان خطابي سي صحیح نو استدلال مو کمزوری بار تقدیر از میں کو استاد خدمت کی چې اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د په بستر مرګ نو زوی ته وصیتونه کول یو شل وصیت ورته کړی نو هغه کې یو وصیت ورته دا وکړ وی مناظرې باندې مناظرې باندې ناغه ورته بابا ولی وی ما چې څوره تجربه او مشاهده وشوه مناظره کې مقصد احقاق الحق او ابطال الباطل نه ځان له یو ډله پیدا کولو چې شهرت راته نه وشي نو د دین په اساس باندې دا غرض او غایت ګرځول دا ډېر ناروا کار دی ناغه ورته بابا نو ته خو کې مناظره یا کولې دي نو امام رحمت الله علیه ورته مجلس چې په عمر کې نه به څوک چیلنج کړی دي نه چا پسې تلم چې ما سره مناظره وکړه او چې څوک مال راغلی دي بیا خو مفر نه خلاصې نو بیا مفر نه خلاصې او قاضي ابو یوسف رحمه الله چې امام سره هغه زمانه کې به علم کلام مناظره ډېرې د معتزله سره نو امام رحمت الله علیه سره کله یو معتزلی عالم مناظره کوله مېمون په د هغه مقابل د پاره زړه کې ډېر شفقت لرو په دې with the way he was getting sweated چې په هغه به کومې خولې راتلې زموږ په رحم او شفقت چې په مقابل کومې خولې راتلې نو په او د امام صاحب طریقه دا وه چې کله به دی د فیصلې ځای ته نږدې شو چې دا سړی شکست خوري دا سړی نو امام صاحب رحمت الله علیه به فورن ورته وویل وی مسله واضح شو ته خو عالم سړی پای باندې پوهېږي اوس به دعای خیر وکړو یعنې دا عالم د شکست مقام ته نو وی مونږ وی حضرت تاسو دا خبره نیمه کې پرېږدئ یو سر ته یې ونه رسوي یا عالم سړی دی پوه دی زما مقصد دا چې په دې خبره پوه شي نه په دې خبره پوه شو نور یا عالم دی نو زه عالم د عوامو وړاندې ذلیله کوم رسوا کوم په نه اگر چې د معتزله عالم دی خو اوس معتزله کافر خو نه دي که کافر دي وایي تاسو به غني شوي حالانکه زه کوشش دا کوم چې دغه میدان نوم راوباسم صحیح نو بار تقدیر امام صاحب رحمت الله علیه په خبره به دغه کوله چې اوس خدا شرط دی نو ما وی دا لکه شاه صاحب رحمت الله علیه هغه وایي چې منصوص معقول کا او معقول محسوس کا دا ځکه ته ځان سره یاد کړئ نس کې یو شی راغلی نه پې پوهېږو موږ نو د دې څه عقلي مثال ورکړه شاه صاحب همدغه دی حجت الله بدور بازغه کې تفهیمات کې ټولو کتابونو کې څه کوي منصوص معقول کی او بیا معقول زموږ خو عقل هم ډېر کمزور دی هغه معقول خبره هم زموږ ذهن کې نه راځي نو هغې بیا مخصوص مثال ورکړي څه ورکړي محسوس لکه به تاسو ته به ووایم عذاب قبر کې حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه لیکي چې یو خو په حیثیت د مسلمان اعتقاد دی نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه ویلي دي زموږ په عقیده د من وعن که نشته د کتیر څه خو هغه وایي یو د دې مسلې تفهیم دی نو اوس که ته قبر کولاو کې نو تا ته مړی معذب نه ښکاري نو ته وایي دا چې حدیث کې راغلی ده یا لکه دا د بل عالم خبره ده دا د بلې دنیا خبره ده دا ټکنالوژي چې لا ډېره ډیولپ نه وه ټکنالوژي چې لا ډېره ډیولپ نه وه اوس خو په هر سړی پوهېږي سوای زما نه ځکه دا ساتم نه ټلیفون ما سره نه وي
از په ځان ډېر پوهیږم نه خو اوس مې ملګرو ته وایم غالبا چې اوس مجبوري شوه ځکه هلته مدینه منوره کې د ریاض الجنت دپاره به ټایم اخلي په دې شی باندې عموما خو ما سره زما اولادونو کې څوک وي نو هغوی راله دا کار کوي ځکه زه دې شی نه ځان بچ ساتم خو ما کله به داسې وموشي چې به زه یوازې یم د دې شي ته به بیا ضرورت وي چې اوس ټایم اخیستل پکار چې ریاض الجنت ته ورشي بهر تقدیر الله یې ښه پوهېږي خو چې دا ټکنالوژي ډېره ډیولپ نه وه نو یو سړي سره په جیب کې دغه ټیلیفون او د غوږ کې هغه بېتاره بټن غوندې اچولی وه تاسو ورته څه وایي وایي که نه بلوټوت ورته وایي صحیح شوه نو پخوا به دا توت غاښ نه وایي دا پخوا خوله کې اوس غوږ کي پخوا به دا غاښونه څه کي اوس څه کي نو بهر تقدیر غوږ کې بلوټوت اچولی د سړی په لار روان و هلته امریکا کې او خبرې کولې نو اوس بل کس چې را روان و هغه ته دا پته نه وه چې دا سړی نو هغه وایي چې دا لیونی دی ځکه یې ځان سره خبرې نو هغه پولیس ته ټیلیفون وکړو وی دا سړی چا نقصان رسولی شي پولیس ورپسې راغی وی کوم دی سړی وی دغه دی روان دی نو چې هغه یې ورغلل نو هغه خبرې کولې نو چې خبرې کولې ده ته وی ته څنګه پوه شوې دا لیونی دی وی ځان سره لګیا و ورته یې کاکا دا اوس ته بله دنیا کې اوسېږې چې ځان سره څوک خبرې کوي خو لیونی نو هغه ټلیفون پرې ده ځکه هلته دا قانون دی چې که داسې خطر محسوس کړي نو فورن به پولیس ته ټلیفون کوي یعنی که لاره باندې څوک داسې زګ ډرایوینګ هم کوي نو ته هم ذمه دار یې پولیس ته ټلیفون وکړه چې یو سړی د ډرایوینګ کوي داسې داسې ځي چې داسې داسې ځي نو دې معنا دا ده چې یا خو قصدن شیطانت کوي یا ډرنک دی شراب یې څښلي دي صحیح څه یې کړي دي زموږ یو ملګری دی د انډیا دی ډېر عجیبه غوندې شی دی نه جمعې مانځر راته هغه عجیبه ډرامچي شی دی نو جمعې مانځر راته نو مانځر راته نو دی اهل حدیث نو په لاره مسواک و په لاره مسواک و نو ګاډۍ داسې داسې کېدل داسې داسې نو پولیس ورپسې نو چې پولیس ورپسې یا پولیس سایرن ورکړه هلته چې پو درکړي نو بس بیا به سایډ ته کېږي ځکه که بیا روانې نو بس دا پسې میټر کولاو شي څه وشي درپسې میټر درپسې روان کړي ټول اخراجات ته ورکړي دا ټول اخراجات به اوس د پولیس بیا ته ورکړي نو مجبوري ده چې سایډ ته کېږي به ودرېږي به هغه سایډ ته ودرېده اوس پولیس والا هلته پولیس والا تا نه غواړي ته به ودرېږي نو هغه د ګاډي نه راکوز شي او تاله راشي نو ته به شیشه کولاو کړي نو شیشه کولاو کړي نو هغه د هغې سلام دی های څه شی نو هغه وایي های how are you نو بیا دویم تپوس درنه وکړي وایي do you know why I stop you ته پوهېږې ما ته ولې ودرولې نو سړي ته خپل جرم خو معلوم وي که نه معلوم ورته نو ورته ووایي او ما سپیډ کو یا مې ګاډی داسې زګ زګ کېده ګاډی رانه خوځېده هغه ورته yes I know why you stopped me I know why you stopped me او ده هغه وخت هم مسواک وي مسواک نو ډومبې ته هغه تپوس کو do you drink یعنې خو د ډرنک معنا خو شراب څښل نه دي خو معنا حاصل یې دغه دی مراد یې دغه دی do you drink ته ډرنک کې هغه ورته yes هغه ورته what you drink یعنې څه څښي نو ورته mineral water د بوتل اوبه ورته بوتل را واغسته او دا هغه وخت دا مسواک و هغه ورته what are you doing what is this It is sunnah for beloved Prophet Muhammad peace be upon him. Take it out, take it out. Veda to ولګي نو وې زه مانځل روان یم زمونږ هولیډے دا yes I know Friday is your holiday ودا زمونږ د پیغمبر سنت صلی الله علیه وسلم هغه ورته ډېر عجیبه خبره وکړه وې د دې سنت خاص ځای شته ته ما ته وایي داسې ملامته کړم وی ما ته وایي چې د دې پیغمبر د سنت خاص ځای شته چې پیغمبر دی خو به ډېر مهذب او ارګنایز سړی و نو د دې چېرته څه خاص ځای وی ما ورته وایي چې ساري وی اوکې سو دس ا ټیکټ نو د $300 ټیکټ ولا ورکړ نو ما ته ویل ما زره بعد قاضي صاحب زه سنتو کې نن چالان شم نو ما چې بې ځایه سنت کې نو چالانې کېږه د فرض ځان د ځای دی د واجب ځان د وخت دی د سنتو ځان د وخت دی نو ته په سنتو عمل کې بې ځایه سنتو باندې عمل کوي
عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کے چې اوس مثال دا ورکړي چې روح دا په بدن کې کم ځای دی دا روح په انساني بدن کې کم ځای دی هر ځای دی ها خدای په ټول بدن کې سرایت کړی دی کړی حلول خدا حلول سریانی کو توریانی دی ها دا سریانی دی نه امیر خپل ته دې روزانه یادول کوي دله دې الله خیر ورکي یو چې کله راغله د دې ملمنو خدمت ته زما دي ورونو خورین سره ولاړ نو سریانی دی یعنی دې پنځ رواره تفسیر پورې په ټول بدن کې سرایت البته د علاقه زړه سره دا اقوا د دې علاقې نه دماغ سره ځکه لکه تا چې وې شوی چته نه کیږي د قلب نه کیږي او د علاقه دماغ سره دا قوی ده د علاقې نه لنګز او پیپړو سره او بیا دا سه مختلف اعضاء وا او اوس کې یو غزو د بدن نکټ شي خدای مکه لکه سړی نه دې ځنه خپکټ نو د دې ځای کومه سر روح دې هغه سره سوچي دا نور بدن باندې تقسیم شي یعنی دا انرژي خو چرته دی نه انرژي خو په هغه ولټیج پیدا کیږي چې څنګه پیدا کېده دا روح انرژي ده نو انرژي په هغه ولټیج ده چې په څومره ده او دا اضافي د دې ایسا چې دې ځای مصرف کېده نو هغه چرته لاړ شي هغه د نور بدن باندې تقسیم شي او د دې وجه بعضې کس چې د هغه د بدن یو حصه مفلوجه د کار نه وځي نو د بدن بل عضو زیات قوت حاصله کړي تاسو په پستر ګورن سړی کتلې اي سړی سره لاس ملاو چې د لاس سره سړی پیژنې څنګه وې پلانیا نو وای چې الله د پستر کې هم نشته نه د سترګو کوم انرژي چې دا هغه په دې حاسه باندې راغلی دا او دې حاسه ته ملاو دا د دې وجه دا حس پیسې وې خبر مې هغه سړی کوله چې هغه نو ټول مفلوج صرف دماغ ټیکو سنامه یا وای تیز وای سټیفن هاکینګ سو اصله کې دا اگر چې لیکل شي STEVEN خو وی پروناونس کیږي لایک اف سټیفن خو اوس چې موږ خو وی نه پروناونس کوو لایک اف نو دی وجه موږ ورته سټیفن هاکینګ وو ورته اکچوال نن د سټیفن هاکینګ خو دا سټیفن STEVEN دی نو سټیفن هاکینګ دا یو عجیب شی و ټول قواعد دماغ ته ورغلي حالانکه دا خبره هم نشو کولی دی به د ریزو په حرکت باندې لګیا او د ده لیکچر چې به کله روانو په کوم ورځ باندې چې د ده د PhD تیسس هغه یونیورسټۍ اجرا وکړه په انټرنیټ باندې ټوله دنیا کې انټرنیټ کرش ځکه دومره خلکو د ده تیسس ځان لپاره اپلوډ کول ټوله دنیا کې کمپیوټر کرش د ده لیکچر ته به په لکونو خلک ناست او لیکچر به هم په نیزو ورکړو نو سټیفن هاکینګ هغه یو نوی تصور ورکړی ځکه دا فزیست دی د طبیعیاتو ډېر لوی عالم دی د طبیعیاتو نو ده تقسیم کړی دی دا دماغ د لاندې نه بره ما وې ارسطو چې کوم منسوب دی د فرنټ نه بیک ده خو ده د لاندې نه بره یعنی هغه په تجاویفو باندې په داسې انداز تقسیم کړی دی خو ده په طبقاتو باندې الطبقة الاولى الطبقة الوسطى الطبقة العليا نو دی وایي دا لاندې حصه د حیواناتو د دماغ چې حیوان وایي موږ شامل دي د حیواناتو د دماغ لاندې حصه دې سیستم ته وایي برین سیستم سوی ورته برین سیستم او دی وایي دا برین سیستم دا ډیولپ دی په ریپټایلز کې ریپټایلز دا چینجی منجی دا چې په ځمکه باندې ریته ہوئے جاتے ہیں هغه وایي دا زموږ کامنالټي د ریپټایلز سره دا زمونږ اشتراک د ریپټایلز سره او وایي دا کو انسیډنس دی اتفاقي خبره چې دغه څه بیا وایي دا منځنۍ طبقه دې ته هغه وایي لیمبک سیستم هغه وایي احساسات او جذبات په دې حصه کې احساسات او جذبات په دې منځنۍ حصه کې دي نو هغه وایي په ډېرو حیواناتو کې دا دی او بیا وایي د ټولو نه آخره اوچته حصه چې ده هغې ته هغه وایي سیریبرل کارټکس نو هغه وایي سیریبرل کارټکس کې عقل څه شی دی عقل یعنی دا عقل بالکل دلته په دې ټاپ دی بادشاه شی دی نو بادشاه کوم ځای ناست اوچت ځای ناست دا بادشاه د دې وجې یو سړی چې کمعقل غوندې وي نو موږ وایو his upper chamber is empty د بالایي چت خالی دی یعنی دا ورته نه چې خرج یې دی خو بس موږ ووایو چې دا څه شی دی یعنې ساده پښتو کې ورته څه وایو
چې دا د خر زوی دی خو په مهذب انداز ورته موږ اپر چامبر از امټي د بالایي چامبر نه داسې محاوره به وایي کنایه ابلغ د صریح نه دا تفتزاني مولوي صاحب ویلي دي چې کنایه ابلغ د صریح نو موږ دا بره چتې خالي دي صحیح اوس دی وایي دا کو انسیډنټ دا هم اتفاقي طور وایي زه په دې باندې حیران یم چې په انسان کې دا حصه ډیولپ شو نو په غوی کې ولې ډیولپ نشو په هاتي کې ولې ډیولپ نشو د عقل هغه کې ولې اوس دی خو فزیکس دی فزیکس خو میټافزیکس باندې نه دی خو فزیکس کې لګیږي د طبیعیاتو کې لګیږي مفوق طبیعیات په طبیعیاتو کې لګیږي د مفوق طبیعیات ته نه ځي چې ګری یو قوت ته داسې چې هغه دا ټول سيزونه تخلیق کوي نو ما وې کاکا او که یو کلمه دی ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو کنفیوز بنوي مرشد نو لاړ شي غریق خو کنفیوز چې دا ولې نه ډیولپ شوی دی په انسانانو کې او نه ډیولپ شوی په حیواناتو کې شکر کوئ چې موږ مسلمانان یو بس آسانه خبره چې موږ دا شی الله تعالی دا سے پیدا کړی دا څه شی الله تعالی دا سے پیدا کړی دی عزیزانو راز د کو استاد خدمت کې چې اوسیو د روح نو لکه څنګه چې د سرایت کړي په ټول بدن کې خو زیات قوي آیات سره ده زړه سره ده نو دغه سي الله تعالی دی په دې ټول کائناتو کې موجود دی خو قوي علاقه هر سره دی وجه الله تعالی او الرحمن علی العرش استوى صحیح خو بیا مسئلے خو دواړو نه موجود دي ما تاسو لیکلي دي په علم کلام تاریخ او ارتقاؤه مې دا خبره لیکلې چې یو مذهب د سلف بچا سلف سوکي سوچلته درسونه یو امام مالک امام احمد ابن حنبل او سفیان ابن عیینه او سفیان ثوری او دا اصطلاح د سلف یا اهل الظواهر یا اهل الحديث دا د فقه د میدان اصطلاح دهینا دا اصطلاح د علم کلام ده مثلا ما وې ما دا زمونږ سلفیان مرګري دي د چیټینګ کوي دا اصطلاح غلا کړی ده دا اصطلاح څه کړی دا غلا کړی ده چې دا سلف مذهب دی د سلفیو مسلک دی حالانکه سلف اهل الظواهر او اهل الحديث دي سرور امامانو ته وایي امام مالک ته امام احمد بن حنبل ته امام سفیان ثوری ته امام سفیان ابن عیینه رحمهم الله نو دا غوی مذهب دی چې الفاظ په قران کې یا نص حدیث کې څنګه راغلي نو د هغه معنا او ترجمه به هغه کوي چې کومه په لغت کې ده نو ید الله فوق ایدیهم د خدای لاس د خلقو د لاسونو د پاسه دغه ترجمه به وکړي اوس د الله سے څنګه دی ادا الله سے د لاسونو د پاسه څنګه دی هغه وي بس دال ته پیریډ ولګي فل سٹاپ جمله به ختمه کې فل سٹاپ خو د یت سره به ډرامه نه کې چې د یت تعبیر بس بل سکے چې قدرت د خدای د خلقو د قدرتونو د پاسه دی نو بعینی د تشغی الرحمن علی العرش استوى رحمان مستوی شه په عرش باندې بس وای دغه او څنګه مستوی شه د عرش څنګه دی او دا استوا د الله پاغه څنګه دا د پر لټای ناشته کخ په پخپا چولې دا کدا سملاس ته په هغه وی دا خبرې باندې کې بس دا پیریډ بدلته ولګي چې بس رحمان په عرش مستوی شه نو هغه دې ته وای تنزیه مع التفویض سوې ورته لږ سره تنزیه هغه تنزیه څه کوي وای کدی کې تعویل کې مګر تنزیه خلاف ده یعنی الله ځان د پاره ید ویل دی په قوت باندې تعبیر کې الله ځان د پاره استوا ویل دا په استیلا باندې مؤول کې دا په خدای باندې افترا ده نه غي وای دا بنوای بس تنزیه مع التفویض او بیا بل طرف ته زمون د امامان دي امام ابو الحسن اشعری او امام ابو منصور ماتوریدی رحمهم الله هغه وایي که دغه څه دی وایي چې خدای په عرش مستوی شو نو چې دا خبره چا واورېده نو معنا دا چې په عرش کې ناست څه شو په عرش کې ناست نو دا ځین ته برز دی معنا چې خدای زموږ په شان وجود لري څنګه جسم لري زموږ په شان ناست کوي په کرسي یا په تخت باندې نو دغه تقسیم او تشبیه دا خو د ایمان منافی ده کنه منافی د زور سره د ایمان منافی ده ناغوی د خلق ایمان په داو لګي نو دی وجه تعویل پکې وکا چې ذکر د ید د مراد نه قوت ده او ذکر د استوا د مراد نه استیلا ده مراد نه سره استیلا ده نو بار تقدیر عرض نه کو د تاسو خدمت کې چې اوس
اللہ نما لگا کتاب خدا کہاں ہے پدی بنیاد پدی بنیاد او دا مسئلہ میں پکی وضاحت سر ذکر کر سوچ ما بے ساتھ کی واہ بیا بلا فتنہ پیدا شوا کہ خدا اشتے ہوں کہ نشتا دلتا ہوں شتا کہ نشتا دلتا ہوں فتنہ شتا کہ نشتا آل تڑے ہو دا پا مغرب کی نما یو کتاب انگریزی کیوڑی کہ اس بتا سا اردو کیوں کیا اگا مشرح قومی لکھا نو اردو کی نامہ دا کیا خود توقیہ خدا ہے سوالیہ نشان تو کتاب نم دے توقیہ خدا ہے اڑمبے چنے انگلش کے لکھ لو ڈز گاڈ ایگزسٹ ڈز ذکر دا بازی کتابونه زما په دې تناظر کې خلای چې اغل تکم مسله وی نو زه حتی الوسه کوشش کوم چې هغه ایڈریس کوم اگر چې تاسو ماحول کې باغنی دلته بیا خو کالج کې خبر لیکلې نو دلته هغه ماحول پته نشته دا هغه ماحول نه واقف نه چې موږ کوم ماحول نه تیریږو صحیح نمایدا په دې وجه د مولا قاسم سے بیا نور محترم علما ناس د کتاب ته کتاب شروع کړي نو دوی وایي چې شروع کوونکي د هر کتاب نه لابدي د معرفت د څو اشیاونه دا مو مليانو ته ښه یاد دي دا تقریر مدرسین مليانو ته ښه یاد دي چې شروع کوونکي د هر کتاب نه لابدي د معرفت د څو اشیاونه اول معرفت د دې خبرې چې دا کتاب په کوم فن کې دی یا تعریف د هغه فن یا موضوع د هغه فن یا غرض و غایه د هغه فن یا درجه د مصنف یا ترجمه د مصنف داسې وایي که نه وایي دا دغه یاد کړئ زمونږ زمانه د لیونتوب ونه موږ به دغه یادول پته تاسو یادول کوئ که نه کوئ ښه یادوي نو دا دغه چې لابدي شروع کوونکي دا کتاب له معرفت د څو امور نه شپږ امور دي نمبر اول چې دا کتاب کوم فن کې دی دویم تعریف د فن دریم موضوع د فن څلورم غرض او غایه د فن پنځم درجه د مصنف چې د کتاب څه درجه ده او شپږم ترجمه د مصنف چې د مناسب څوک مناسب څوک نو اوس د مناسب نوم سو د پلار نوم سو څه خطې سره تعلق ساتو څه احوال او ظروف د هغه زمانه اخر دی کې څه ثواب دی چې موږ په مغز کفایي کوو نو ثواب پکې شته ځکه چې کوم ماحول کې او کوم احوال او ظروف کې اوسېږي ستا په تقریر او تحریر باندې هغې اثر وي ځکه طبیعي دنیا دا زمان و مکان تا جواب دے دا محمد رحیم صاحب دا ستم جواب دے دا زمان و مکان تا صحیح ذکر طبیعی دنیا دا زمان و مکان نا بلکہ ما برگور تو ہوئے ما دا زمان و مکان دا تصور چی طبیعیات او فزکس والے وہی قرآن کریم ورکڑی دا چا ورکڑی دا ذکر دا فطرت دے نو قرآن فطری کتاب دے کہ غیر فطری فطرت اللہ اللتی فطر الناس نو اللہ تعالیٰ فرمائی جَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یقیناً پتورات و دشپے کے اختلاف آلٹرنیشن یوزی بالرازی شپزی او شپا ورز دا دو وقت دا عبارت دے ان فی خلق السماوات والارض یقینا پیدائش او خلق دا صیغه ده صدا خلق مصدر ده خلق يخلق خلقا مصدر ده خدا مصدر کله مبني للمفعول به نو دې وجه ما تفسیر کې بولی کلمه دو معنی دي ان فی خلق السماوات پدې پیدائش د اسمانونو د ځمکو کې ان فی خلق السماوات په مخلوقات د اسمانونو د ځمکو کې نو په نفس خلق کې چې دا پروسس دی او په مخلوق کې چې دا کریچر دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب اللہ تعالیٰ فرمائے دا قلبند پارتے واضح نشانی نو سماوات او ارض دا مکان دے او لیل او نهار دا زمان دے او طبیعی دنیا دا زمان و مکان کی چلی گی دا زمان و مکان پا دی فلسفہ بردان کو یہ یا بلگیا ایجادات قوم کے او بیا بہوا تراکت ہوندی گی یا بکل مارس تبی کل با مشتری کوشش کے آگا انڈیا والا ورقور سے چرتا رومائے طور سے آو کن نوے ورسی ناغی
چا ورپسې لطیفه ویله وی د هغوی د ساینسدان نه چا تپوس وکړه چې اوس دې نه بعد ورسېدل خو هلته اشیا خراب شي اوس یې ورته رابطه نه کېږي ځکه شکار پرېښوده اوس یې ورته رابطه نه کېږي نو چا ته یې تپوس وکړه چې اوس دې نه پس به څه اراده ده وی دې نه پس به نور ته ځو چېرته به ځو نور ته نور هغه د هایدروجن بګوله ده د څه بګوله ده د هایدروجن بګوله ده هغې ته به څنګه دی د هغې خو تپش دومره زیات دی چې لا به په کروڑو میله لرې ته چې خو به دې سوځوي راکټ به دله هم وسوځوي وی نه مونږ ورته رسېږو نور سره د شپې او د ورځې څه تعلق دی موږ ورته دا د شپې ځو صحیح شوه نو بیا بل د تپوس وکړو وی دا دی څه وایي وی نه دی غلط شو وی دی څه کوي وی دی غلط شو وی زه به ورته ځم وی څنګه به ورته دی وی د شا غاړې به ورته راځي ناظرانو بهر تقدیر عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې اوس دا مسائل بعضې داسې دي چې دا د عوامي میدان مسائل نه دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل زوی ته وی حماد ته وی مناظرې هغه بابا تا هم کولې وی زه چېرې چا پسې نه یم تللی خو چې څوک راغلی بیا یې مفر نه و خو چې کله هغه د شکست موقع ته نږدې شوی دی ما دا خبره بس کړې ده ځکه عالم دی زه د عالم تحقیر او توهین نه کوم زه د عالم تذلیل نه کوم اگر چې ما سره مسلک کې هم اختلاف دی خو د هغه تذلیل نه کول ځکه دې سره فل جمله دین تذلیل د دین تحقیر کېږي بهر تقدیر څه خبره ده بهر تقدیر عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې دی ورته حماد هغه ها بابا وی که بیا هم مناظره کې نو فقهي مسایلو کې کوه څه کې کوه ورته یې ولې وی عقایدو کې بالکل مناظرې مه کوه نو ورته یې وجه وی ځکه که عقیده کې خفا شي یقال عنک انه قد کفر که عقیده کې ډیفیټ شوي نو ستا نه به خلک تعبیر کوي چې دی کافر شي وی که فقه کې خفا شي په فقه خو څوک کافر کوي نو کې دی غلط شو یا خطا شو نو انی احب ان یقال عنك انك اخطات خیر لك من ان یقال فيك انك كفرت ځکه وی د تکفیر نه نو ما وی مولانا ثناء الله صاحب رسلی وی چې زه امام المختاتین مقلد په دې باب کې بهر تقدیر اوس راځو خپل خبره ته واپس دغه په کې تمهیدی خبره شو صحیح نو بیا زه خبره بس کوم ځکه چې مخ وړاندې روان یو په ما تاسو وړاندې د سوره البقره آیتونه ویلي دي ابتدایي نو داسې ووایي چې تفاولا تبرکا ویلي خو خبرې وکړم سوره البقره د قران کریم د ټولو نه طویل ترین سورت دی او د دې اکثره حصہ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دویم کال د هجرت راغلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت وکړ نو سوره البقره اکثره حصہ په مختلفو اوقاتو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی سوره بقره کې توحید رسالت باس بعد الموت دا درې اساسي عقاید خو مبرهن ذکر دي کا بنیاد دی تاسو څه دي اب ما پر تاسو کوم شرجامی وای کیس ته مرفوعات وای یہ سو وایو نو ما دا مرفوعات بدر باندې را پریوز دي مرفوعات وایو شرجامی کې نو مرفوعات بدر باندې را پریوز دي ما ذکر دي مجرورات داسې وګڼي دا مجرور خو داسې راخکله غوندي کنه څنګه نو ما مجرورات داسې وګڼي لکه بنیاد لکه دا بنیاد هم راخکله او ما منصوبات داسې وګڼي لکه دا برجای مرفوعات داسې وګڼي لکه دا چت نو ما چې نه بنیاد وي او نه برجای وي او چت دې بره هوا کې روان کو په سر باندې راغورځي مجرورات اول وایي ورپسې منصوبه بیا مرفوع ته ورسوي نو عرض وکړو ستاسو خدمت کې چې سورۃ البقره عقاید پکې ذکر دي مبرهن نمبر اول نمبر 2 پدې کې د معاشري نظام دی چې مجتمع او کیان بسنګ برابر دی ځکه انساني معاشره دا د حیواناتو معاشره خو نه ده دا معاشره انسانیت غواړي او ما مرګور ته وی حالت امریکا کې ما الله تعالی دا پیغمبران راولېګل ورته وی چې ما آدمی جوړ کړي سړی مې جوړ کړي دي څه کړي دي ما سړی جوړ کړي دي وی تاسو سره انسان دي تاسو سره
انسان ته جوړ کړي او چا چې د پیغمبر تعلیم خپل هغه انسان شو او که چا خپل نه کړو نو قرآن ورته وایي چې اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون چې دا د حیواناتو نه بدتر دي. او حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله خلق الملائکه ورکب فیهم العقل وخلق البهائم وركب فيهن الشهوة وخلق بني آدم وركب فيهم العقل والشهوة فمن غلب عقله على شهوته فهو أعلى من الملائكة ومن غلب الشهوة على عقله فهو أدنى من البهائم وذلك قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کے صرف عقل ورکو نو صرف عقل سکی بس صرف تا خدای معرفت درکړي او عقلا معرفت د خدای واجب دی کنه د نما د علم کلام تاریخ او ارتقاؤه کې دا موضوع تاسو معرفت د باری عقلا دا واجب دی نو معتزله خو وایي دا واجب دی عقلا د کوي حسن قبح ټول د عقل نه چا پیره کوي هي خدای عقل د عمل حسن قبح د سنه چا پیره کوي دا یو موضوع د کتاب یو موضوع ده چې الحسن والقبح عقلیان نو ورته سوالیه نشان د بدلا بس فکور کې مړ شو نو جنازې ته لاړل نو بیا جنازې نه قبر نه بعد میں بیان کو نو ضمنن یو خبر یو مجذوب ناستو یو مجذوب معصوم ځکه دا ټول غریب کو دې لا تر سره مې نو نو ما بیا دنیا ته پوسه کوم دې په پیسو پويږي دې په دې بیا چې پیسو پويږي نو ما ته پیسې راوځم ولا دا واخله بیا څه راتلم نو په بازار کې ولاړ ما سلوټ کومه دا پیسې ډېر خشه دي ها لیوانی پوری نو بار ته دې هغه بیا دا چې مخامخ راته ناستو غریب مجذوب دی نو مخامخ راته ناستو نو ما خبره کوله نو ما وې ما عالم ما کلام دا قدیم دی که حادث دی کلام د باری ما قدیم دی که حادث دی هغه مجذوب دی حادث دی مجذوب وی حادث دی نو ما مرګ څنګه کان کوي که معتزلی دی دا شی دا خو ما د عمرو ابن عبید مقلد را تخکاری یا د واصل ابن عطا یا د عبدالجباری یا د عبدالجبار ما دا شیخ عبدالجبار مقلد دی بهر توضیح اصل کو استاد خدمت کې چوس اخو لاړه تیر شو زمینی خبر را ده بقره باندې وی نو چې بقره کې عقاید دي نمبر اول نمبر 2 نظام دی د معاشري او نمبر 3 قوانین دي پکې سدي قوانین دي پکې نظامی چې هغه د ریاست او د حکومت ذمہ داری ده ریاست ځکه انسان د طبيعي طور د معاشرتي دي یعنی یو ځای اوسیدونکي دي اوس یو ځای اوسېږي نو حیوانیت خو پکې شته او حیوانیت کې دوه قوتونه دي او هغه دواړه قوتونه صرف شر پیدا کوي دوه قوتونه دي یو شهواني دی هغه هم شر پیدا کوي یو غضبي دی هغه هم شر پیدا کوي نو دا شهواني او غضبي دا دواړه بوله کنټرول کوي دی باندې یو مسلط قوت پکار دی چې کنټرول کوي کني نو بیا به خون خرابوي د دې وجه ریاست او حکومت ول ضروري دي او ریاست او حکومت د دې د پارزان له دستور او قانون پکار دی او هغه دستور او قانون داسې چې دا ټول خلک په هغه باندې متفق مجتمع وي او هغه ټول خلکو ته اپلیکیبل وي په شریف او وزي په دواړو باندې برابر منطبق کیږي او حکومت په هغه کې د لاندې او باندې هیڅ امتیاز نه کوي ځکه دا کوم امتیازي نظام چې دا نظام نه د بد انتظامی لکه زموږ د ملک حالت ته الله تعالی دې رحم تاسو امين وایي الله دې په دې ملک رحمېږي بلکې دا یوازې د دې ملک مسله د تھرډ ورلد مسله په حیثیت مجموعي د تھرډ ورلد او د تیسری دنیا دغه مسله ده په حیثیت مجموعي چې قانوني غریب ته متوجه دي خو امیر ته نه ده متوجه غریب ته متوجه دي او په دې قانوندانانو کې قانوندان تر څه ډېر په خوا نو هغه وی لا governs the poor and rich governs the law
قانون دا غریب چلای، یعنی دا قانون دا غریب پوش کوي، او هر چې قانون دی نو مالدار دا قانون پوش کوي، د ځان نه قانون مخکې روان کړي ډېره ولا ورکوي. الله تعالی دیو کې چې دا قانون ټول ته علی السویه متوجه شي، ټول ته علی السویه متوجه شي نو بیا په معاشره کې خیر راشي. نو په دې سورۃ البقره کې قوانین د نظام دي، په دې کې آداب او اخلاق د معاشرت دي، آداب او نو اوس ابتداء رسنه شوی ده سورۃ الفاتحه. ما تاسو له یو کتاب لیکلی دی، د کتاب نامه ده التحبیرات فی التعبیرات وربط الصور والآیات. شپږ جلدو کې به برابر شي انشاءالله. اوس د کتابونو قطو شوق اوس ختم شنو، الله مو کتاب ته واپس راوله، خدای دې ستاسو کتاب سره لیونتوب والا عشق پیدا کړي، او دا دومره ښه ملګری دی چې یو ځل د ده سره زه دې زوی راته ویل ته بابا رستو کښېنه لږ په آرام به، ما نه دغلته تاسو ناست یې، زه مخکې ناست یم، زه خو چې ناست یم په جهاز کې ناست یم او که موټر کې ناست یم بل سوړي چلی، نو ما زه خو بغیر د کتون لیونی کېږم، نو زه خو ځان سره مې کتاب ایښودی، یا تصحیح کوم یا مې کتاب ځان سره ایښودي لیکل کوم. نو بهر توبیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس سورہ الفاتحه لومبنۍ سورت دی د قرآن کریم، دا لومبنۍ سورت دی په دې حواله چې نازل شوی په حیثیت مجموعي، دا لومبنۍ دی. د دې نه وړاندې آیات د علق او د مدثر نازلو، د هغې نه بعد سوره الفاتحه نازل دی په حیثیت مجموعي، ټول سورت په یو ځل نازل دی، او دی نازل هم دوه ځله دی، حالانکه بظاهر تصور نه جوړېږي دوه ځله شی څنګه نازلېږي، دا داسې لکه چې سړی وایي دا فلانی شی دوه ځله ایجاد شوی دی، ایجاد خو یو ځل شي بس هغه امر شي. خو سوره الفاتحه دوه ځله نازل شوی دی د عظمت شان د وجې، مرة بالمکه ومرة بالمدینة المنوره لتعظیم شانها. الله تعالی تعظیم شان د پاره او ابن عباس سے وایي چې دواړه کړه دي چې جبرئیل امین دا صورت رسول پاک ته راړو نو پروتوکول کې ورسره 70,000 فرشتي را روانې دي، سوره 70,000 فرشتي ورسره څه را روانې دي، پروتوکول کې را روانې دي. نو بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه سوره الفاتحه کې بنیادی مضامین مونږ ذکر کوو، یو پکې دا ووایو چې په دې کې یو حصه خاصه ده مسلمانانو سره، او هغه ده د دعا والا حصه کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ اهدنا الصراط المستقیم، څه ترجمه وکړو؟ جزاک الله. دا مفتی صاحب دی یوازې میر نه دی، دلته لاهور کې پاتې شوی دی، دا لیونتوب ورته مونږ خوله دی بیان ته چې اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا علیه، مونږ په دې صراط مستقیم ټینګ وساته، ځکه نفس تک خو پتا شروع کړی دی، د دې وجې خو موږ ته ولاړې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. نو دا تصور خو نه جوړېږي چې سړی دا ګیلاس در سره ګیلاس د اوبو ډک دی، دغه د خولې ته یې نږدې کړی دی، بیا هم وایي چې خدای ماله اوبه راکړي، ماله اوبه راکړي، هلکه خو لاس کې دي نو په هدایت خو یې چې مانځو ته ولاړې، خو دا څه غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم، یو معنا خو دا ده، تعویل پکې شته کہ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ د ژوند په هر مرحله کې صراط مستقیم باندې روان کې، الله د شخص ژوند دی صراط مستقیم باندې روان کې، د کورنۍ ژوند دی صراط مستقیم باندې روان کې، د اجتماعي او معاشرتي ژوند دی صراط مستقیم باندې روان کې، د اقتصادي او معاشي میدان دی صراط مستقیم باندې روان کې، د سیاسي میدان دا ټول نه اهم میدان دی که سیاسی میدان وي صراط مستقیم. نو اوس ما ته وګورئ، دغه وګورئ دا 13 هفته چې زه رالم نو بیا ختم نبوت کانفرنس شاه منصور ضلع والا نو مولانا اعزاز صاحب بار بار ټلیفون باندې انشاءالله راځم، خو چې ټایم پیدا کړم نو بیا ورغلم، نو هلته مې بیان خو مې ختم نبوت باندې کو، خو ضمناً پکې نورې خبرې هم راتلې، نو بیا ضمناً پکې د جماعت خبره نه، ما چې ته مولا یې، ما چې ته مولا یې او جمعیت العلماء سره نه څه کې ډانس پارټي کې به شاملېږي، څه کې ډانس پارټي کې به شاملېږي،
او ما دویمه خبره زمونږ ملګري هم ډېر عجیبه دي یاره جنو بیا داسې چل دی او بیا داسې چل دی او بیا داسې چل دی نو ما دا ته د صحابهو زمانه کې اوسېږي که دا د تابعینو زمانه ده دا د تابعینو زمانه ده د اتباعو تابعین ده ما ورته ما کویلو پایلو یو ډېر لوی فلسفي پیر شوی دی نو هغه وایي چې په کوم ماحول او په کوم معاشرت کې اوسېږي نو د هغې ماحول سره به ځان دپاره لار پیدا کړې چې دې کې ښه کار سمجو دی نو ما یې دلته به دې ته ګوري ما دا خپل لیډران راواله نور لیډران سره موازنه وکړه نو که دی د هغې نه لاندې خو زه نه وایم چې ورسره ځه خو که د هغې نه باندې نو بیا دا عقل نه دی چې بیا دی پرېږدي ورته بل چا سره یاد ځان څه معطل غوندې کې ما ځان نه بعض معطل نه جوړې نازیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مو صراط مستقیم باندې ثابت قدم وساتي یا په صراط مستقیم روان کې په هر میدان کې ځکه قدم په قدم باندې اگر چې حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه او خود مرګ په حواله باندې دا شعر ویلې خو به دې منطبق دی چا فرمایي دا کچم ز پاکل نټینګي دا کچم ز پاکل نټینګي او خيارانو نه مدام سیدلی نو دا د ژوند لار قدم په قدم باندې خطر د حدیث کې رضی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه او خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطا بعنزه یو رمح ده یو عنزه ده نو رمح او جنگ والا نیزه ته وایي څه ته وایي جنگ والا نیزه ته څه ته جنگ والا نیزه ته موږ ورته لانسر وایو څه وایي ورته لانسر وایو او یو بلې هغه وي لخته خو دې سر کې یو سنبه لګېدلي سر کې یو سنبه لګېدلي نو هغې ته بیا موږ سپیر خو یو دا لاټي چې کوم د ټیک دپاره ته استعمالوې د دې د سر کې هم کله د اوسپنې یو سنبه لګېدلي وي داسې نو رسول پاک صلی دې ته عنزه وایي خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطا بعنزته حضور پاک صلی الله علیه وسلم خپل عنزه باندې وزمکه یو کرخه راښکله او بیا یې تلاوت وان هذا صراطی مستقیما چې دا زما لار ده مستقیما حال کونه مستقیما دا زما لار ده د دې لارې صفت دا دی دا حال د ذوالحال سره لازم وي نو چې نبي علیه السلام وایي چې ان هذا صراط زما لار ده دا ذوالحال مستقیما حال دی د دې لارې صفت دا دی چې دا نیغه ده وان هذا صراط مستقیما او بیا دا غینا دوارو جانبو تے سنکر خراف کرے ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلے وے مدے خی طرف دا مدے کس طرف دے نارو باندې دا کے گگنے فری وے نا موٹر وے نا بدیر ترے لار سے موٹر وے چکل را کوشي پدې ایگزٹ باندې بیا سره دې لري لار شي نو که واپس راځي هم نو ډیر لري نه بیا یو ټرن کې ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله کني تبګډ ورشي دال تفرق بكم معنا ګډ وډ بشي دا چې قرآن کریم دا الفاظ ساده پښتو ته راوړوي چې عام خلک پی نو ما ته جواب دا تفسیر د قرآن چې چاپ شه کشف الرحمن نو ویدی کی جی تحت الوصل تو کوشش کرے دے میں بس ما دا کوشش کرے دے چې دا قرآن کریم دلارو کو سو مسلمانانو په ذهن کې راشي چې دلارو کو سو بلکې حضرت شیخ مولانا شمس الله علیه رحمۃ اللہ علیہ کله دا حکم راته وکړي زمونږ یوسف دو جبه کې د قرآن ترجمه نشته ناغه بدا سره ته وي هغه بدا ګوت راس غزوره په دابیل چیر ناس وي قاضي صاحب دا بد کې ما خجي نو ورسره ناس نو سات پسې وي دا بکې ما خجي نو پدریم دل بیا وې دا بکې نو ما خجي چې واپس لاړم نو امید کړم نو بیا راغلم ځان سره مې راوړل مولوی عبد الله تمر دا ترجمه شیخ صاحب دې نو دا مکمل شوی نو درې څلور ورځې تیرې شوې زما سپخین مانځه د جمعه تراوتن مفتی دولت صاحب ناستو ما خو ستا جی پرون ته پوس کړی چې راغلی نو ما دوی راته ویزن نن راغلی زوی خو یې راغلی ما چې بیا بدلته هم مېلمانه شروع شي لومبی به تال راشه نو بیا د مانځه نه بعد چې ناستو څه چای به مشکله نو وی
بابا چې دا ترجمه ویلي هغه دې څه وکړه ما هغه ترجمه خو چې مکمل شوې ده وی زه یو درخواست کولی شم ما درخواست نه زما سابقه ته حکم کولی شي زما سابقه او شیخ القرآن رحمه الله هغه د مولانا مفتی رضا ولک صاحب نیکه کېده ځکه د پلار یې ترو نو څه کېده نیکه ما شیخ القرآن به وي چې قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین او پیغمبر دې خلقو ته وایا کله مهربان خدای بچي وي فانا اول العابدین نو زخلم بنه عبادت گزار د دغه الله یو دا به زما سابق لم بنه به ما منا کله خدای ولد نه دا به زما سو سابق بنو نو شیخ رحمت الله علیه فرمایلی دین د سابق قدر هغه معلوم شه سابق له احترام ورکوي سبا کوي سابق له الګ سابق هم ځان له احترام پیدا دي زموږ سابقان ټول په ګډ وډو دی الله تعالی دې خیر پدار راوړي قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين نو ورته ویلا به ان شاء الله کوشش وکړو بیا خدا مرګري الله تعالی دې خیر ورکړي ډېر علماء ځکه ما دوی ته دا قران دی نو ما دوه خبرې به کوی چې حتی الوسع کم از کم په نص د قران کې ګوره څه کمې رانشي چې نص د قران ترجمه کله غلطي ځاخو د انسانانو ترجمه د نو خدای خو نه کړی خدای کړی دا وای انسان کړی دا نو مې کې به خطاب هم الله تعالی دې مونږ ته معاف امام شافعي رحمت الله کتاب الام سلويخ ځله کتلو سو واره کتاب الام پیژنې شافعي سے دا دغه د فقه منبع ده نو مې دا کتاب الام چې ولیکو سلويخ ځله دې باندې نظر وکړه سلويخ ولا ځله په تبدیله وکړه نو چې په یو سلويخ زم سل باندې بیا لیکنه بیا ورته به کمه کوتاه ښکارې ده سیدا داسې نو بس بیا ویر دا ګران کار دی راوړو ملګرو له ورته دا ځان نقل کوي دا صرف یو د خدای کتاب دی چې کمه کوتاه و پکې نشي انسان لیکلو کوتاه و پکې راځي صحیح نازیدانو عرض میں کو استاد خدمت کی جو اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ صراط مستقیم والے ثابت قدم ساتا اهدنا الصراط المستقیم دجوان پار مرحلہ کے صراط مستقیم والے روان کا صراط الذین انعمت علیہم نو دا دویم صراط دلوان دے صراط نے بیزاوی بابا وئی تاسو کوئی بیزاوی بابا بیزاوی وای کدا مې کوته دي خدا بزی کله دلته ما موقوف علیه کې بیزاوی مشهور بقره ویلا ما الته سو موقوف علیه کې ما سره پاتې ما بیزاوی ټول بقره مې ختموله صحیح اهدنا الصراط المستقیم بلکې اوس مې د بقره والے سبا یو شرح هم لیکل شروع کړی دعا کوي ک الله کان پورا کړل خو ما ته مولوی صاحب التوی او د جامع زر فاضل دی ناغره ته وی په قاضي بیزاوی باندې اشعار لیکي پایو وی بیزاوی څوک نه د اشعار به څوک ګوري وی بیزاوی څوک نه ګوري اشعار به څوک ګوري نو ما ورته چې احمد تو عاشق بمشیخت تو راچکار دیوان باش سلسله شد نشد ما مو شیخ ما مونږ لیونی خو خپل لیوان توپ کوي نو کو څوک سره ملګرتیا کوي او کله کوي ورسره شیخ صاحب شاه منصور رحمه الله فرمایل وی مرګریا مونږ به سړی توپ کو خلق وي زموږ لپاره خپل خرطوب نه پریدي موږ خلکو لپاره خپل سړی توپ ونی خلک وي موږ لپاره خپل خرطوب نه پریدي موږ خلکو لپاره خپل سړی توپ نه شو پرې هو نازیدانو عرض نکو یہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بیزاوی بابا وایي یا بیان دی بدل دی تو وایي څه دی یا بیان دی یا بدل دی صراط الذین انعمت علیہم چې دا لار دا غچار چې دا وې باندې انعام کړل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین شارحین د بیزاوی الکلی دي چې دا غیر المغضوب علیهم دا غیر مجرور دی دا څه شی واقع دی دا غیر مجرور دی دا څه شی نو د واقع په حواله باندې هغه دغه مفهوم متعین دی چې صراط الذین انعمت علیهم هغه وایي دې تبصرات مقدر راو باسي نو دا بدل بعد البدل شي دا بس شي بدل بعد صراط الذین انعمت یا بیان بعد البیان بشي
چې دغه صراط د منعم علیهم دی او صراط د منعم مغضوب علیهم او صراط د ضالین نه دی. صحیح. او دوی معنی دا چې صراط الذین انعمت علیهم یعنی دا لار دا غچار چې تا وې باندې انعام کړی دی غیر المغضوب. اوس الذین انعمت علیهم دا الذین محلا سواقع دی نحوی اعتبار سره نه تاسو لګرځي تاسو امتحان ناخلم او هغه تاسو کې کومه پټه خزانه چې ده هغې له کرنټ ورکوم چې پلخ وکړي. صحیح. نو صراط مضاف دی الذین څه شی مضاف الیه دی. مضاف الیه همیشه مرفوعي مضاف الیه همیشه صحیح مرفوعي دی. وایي تاسو صرف مرفوعات وایي نو هر شی به اوس مرفوعي مجرورات صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا منعم علیهم کسان الذین انعمت علیهم نو دا غیر المغضوب دا د هغې صفت دی چې دی مغضوب علیهم او ضالین نه دي ځکه خو منعم علیهم دي. دا دوه معنی به یاد ساتئ دغسې به یاد ساتئ باب انشاءالله ملحق بالبیضاوي شي. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اوس په فاتحه کې موږ دعا وکړه چې الله تعالی ته نیغ لار وښیي یا نیغ لار باندې مثابت قدم وساتي. نیغ لار باندې استقامت راکړي په دې نیغ لار باندې. استقامت بنیادی مطلوب د شریعت دی. استقامت کہ ماں برائے استقامت آمدیم ماں برائے استقامت آمدیم نیپے کشف و کرامت آمدیم. مونږ اوس لګیو د کراماتو په طلب کې. کرامت به څنګه میلایي؟ ما ملګری کرامت فرع ده اصل دی استقامت. نو ته اصل او جڑ نه لري یو برانچ پیدا کې. برانچ خو دغسې نه پیدا کېږي. دا خو داسې ده دا استقامت مور ده او کرامت لور ده. کرامت څه لور. نو ما چې ته استقامت نه بغیر کرامت غواړې دا خو نه چې سړی بغیر د واده نه بچی غواړي. او که نه یو سړی پیر صاحب ته راغلی نو د پیر صاحب خدمت یې کو نو پیر صاحب خدمت یې کو نو بیا هغه ورته بچی تاسو خپله تقاضا ونه وي ځکه خلکو به یې پیر صاحب دا دعا وکړه او دا دعا وکړه او دا دعا وکړه. صحیح. نو ورته ته څنګه راغلی وی جی ما ته دعا وکړه چې خدای ماله بچی راکړي. څه راکړي؟ وی چې خدای راله بچی راکړي. نو هغه ورته واده دې کړی دی؟ وی واده دې کړی دی؟ نو هغه ورته نه واده مې نه دی کړی. ورته څه کوې په خپلې راړی که څنګه؟ ته خو لومړی سه اسباب واله پیدا کړه ته لار به داسې ما باندې دعاګانې کوې. موږ کرامت دغسې بې واده غواړو. کن طالبا للاستقامه ولا تكن طالبا للکرامه. صحیح. شیخ جنید بغدادي څوک رحمه الله شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه همزه ته ودل چاوي جی ته ډېر لوی ولي. هغه ورته ما ته ګوره دا پته نشته دا ته وایي. وایي چې ټول خلک وایي چې ته ډېر لوی ولي. نو یې وایي نو وایي دا ته په څه ولي شوې؟ نو هغه ورته ګوره ما خو تا وایي چې ما ته پته نشته. نو چې پته راته نشته بله راته چا ووایې بلکې اکثر ملګري راشي وایي ستا عمر به څه وایي. نو زه ورته ما په خیال 32-33 لري. زما د املا کله ګرېږي بیا ډېره ګرېږي. نو دی یو مولوي صاحب نو ما احتمالا د املا لږ په نوکان وګرو. نو دا ټول ملګري ناست وو. ما دا وکړ چې 30 سال نه سیوا کړي بیا د املا باندې خارق راځي. نو زه دغه راز چاته ښکاره کوم نه. کله څوک راته وویل تعلیم صاحب ستا د صحت څه راز دی؟ نو ما دا راز دی نو راز ولې تپوسې؟ دا په خپله ورته راز ویل خو ما راز ښکاره کوم نه. نو شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته بچې ته سوال څه کول غواړې؟ وایي نه چې ته لوی ولي تا نه څه کرامت مونږ چېرته ونه لیده. نو ورته یې لکه څنګه کرامت؟ لکه څنګه وی لکه په احوال وتل. نو که دا کرامت خو بیا ماشي مچان ټول اولیاء الله دي څه کوي پاړو کیلي نه. نو ورته وی لکه په سمندر پورې وتل. صحیح. نو ورته چندخان صاحبان بیا چندخان ټول اولیاء دي کوي بغیر د اوبو نه خو ژوند نشي تېرولی. صحیح. نو ورته وی بچیا زه خو د ولایت دعوا هم نه کوم خو البته زمونږ نه مطلوب استقامت ته کرامت نه دی. وی ما برائے استقامت آمدیم نیپے
کشف و کرامت آمدے وے مندے دپار راغلے وچ دین بانے استقامت پیدا کو ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يقيننا خلق جايوار دابل دي ربنا الله جزمون رب الله دي ثم استقاموا او بیا استقامت اخبل کرده پدی خبر سیکڑی استقامت اخبل کرده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه مفسرین خبر نکړه دا خو زه دا غي لږ تاسو په څنګه باندې سم او زه عموما تاسو ته تفسیر کې وې مایده چې کوم ځای د مفسرین نه په څنګه لاړ شم نو بیا ورپسې آیت زمون تایید ورپسې آیت سي زمون تایید دی دیو چې کله کله څوک ما پسې وي قاضي صاحب کله جمهورونه په اړه روان شي څو شي نو ما په اړه روان نشم په اړه ور سره روان شم څو شي په اړه ور سره روان شم زما غي سره خو لک په اړه ور سره روان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا متاصل کتاب دکله فقه المذاهب المسائل والدلائل نو مرتب شنو یو واته جلد بي لیکن دا ائمه اربعه دا ټول فقه او دا غي مستندات او بیا یقینا چې زه حنفي مې ترجیح مې حنفیت لور کړی دان ولا په دی باچا کې لیکلي چې ترجیح مې ځکه چې زه حنفي صحیح نو ماته چې علماء یو را تاسو کوي چې په دا کتاب کې تاسو ثابت کړی دا کتاب کې مې دې کې یو پنځم مذهب ثابت کړی بیا هغه څه نو ما هغه زمایي نو بل چای صحیح میں نے تو مذہب القاضی ویلی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تتنزلوا تاسسی قدا مضارع سی قدا څه ده مضارع دا حقیقت په حال کې په استقبال کې دا حقیقت د استقبال کې او مجاز په حال کې اکه مشترک بین الحال والاستقبال نو درې مذهب دي پکې مذهبونه پکې څو دي درې مذهب دي پکې په ټول مفسرین ترجمه کړی دا تتنزل علیهم الملائکه چې مستقبل کې بدی باندې فرشتي نازلېږي د ځن کدن وخت کله به نازلېږي ځن کدن او ورته وایي چې الله تخافوا چې خوف او حزن لري کا ما وی دا پکې چرته چې دا ځن کدن وخت نازلېږي دا تتنزلوا صيغه د مظاهره صيغه د سره د مضارع ده تتنزل علیهم الملائکه نازلېږي دوی باندې فرشته تتنزل علیهم الملائکه او نازلېږي دوی باندې فرشته ځکه دا مذهب راجح دی دا مشترک مذهب دا راجح دی نو نازلېږي دوی باندې فرشته فی الحال په دې ژوند کې ځان قدر نمخ کې او نازلېږي دوی باندې فرشته مستقبل کې ځان قدر وخت نو اوس دا اوس په نازلېږي ورته سوی نو ما دا رسو تقسیم فائدہ کوي چې الله تخافو یریګه ما مطمئن شه نو کوم خلکو چې استقامت وي که قیامت هم راشي دنیا کې د دې په پای ثبات کې لغزش نه راځي پای ثبات کې الذين آمنوا انتظار اللہ سرطو دے نکو دنیا پا پلاوڑی ددوی مطمئنی ددوی پائے صبات کے لغزش مراجی واجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ دین اقبل خانقاہ کے نام تو درس وین نو یو خادم راغے ویجی اگر دا مطبخ دا پارا کم شپ یعنی جیاز سے را روانو اگر پورل پور یعنی گرداب کے ون ختم باید چویلے وی انہا للہ خوشی ہوئے للک ساعت بعد بلخا ویجی جیاز راوت شپ دا گرداب نا وی الحمدللہ نوچہ سبق ختم شنو یو مولوی سے تپوسطو وی شیخ پدی مصیبت دیوم الحمدللہ ہوئے پدی راحت دیوم الحمدللہ ہوئے وہ مصیبت کو انا للہ پکارو
راحت ټیک ته الحمدلله دی وی نو ورته ما نه په مصیبت الحمدلله ویلې نه په راحت الحمدلله ویلې نو دا دې پس ویلیو وی دا دومره ډېر تکلیف چې ما ته خبر راورسېد نو ما خپل زړه جج کړ چې دی وخوځېد چې اوه اوس پس څه کوو نو نو خوځېدلی ما الحمدلله نو بیا چې راحت راغی لکه دا زړه خوځي کله د حد د وجې او کله د غم د وجې نو په دواړو صورت الحمدلله په دې ته وایي استقامت تتنزل علیهم الملائکه فدوی فرشتے نازلیگی او بنازلیگی فدوی فرشتے نازلیگی او بنازلیگی نو د نازلیگی په حواله ورته وایي چې الله تخافو اس خوف او جرم لرا اس خوف جرم لرا او بنازلیگی داغه په حواله ورته وایي ولا تحزنوا اس غم او حزن ملرا یعنی دی دنیا کې هم په خیر او آخرت کې هم په خیر دا سه اصحاب استقامت وای او دی وجه موږ دعا کوو چې ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه یا الله تا دنیا مو خکه او آخرت مو خکه او نبی علیہ السلام یو دعا کوي چې ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها زه دعا کوم نو دا دعا چرته مان نه دی ربنا احسن عاقبتنا بالامور كلها واجرنا من خزي الدنيا الله مونږ دنیا کې د رسوایۍ نه وساته وعذاب الاخره آخرت کې عذاب نه وساته دنیا ژوند کې رسوا کېدل د ټولو نه لوی عذاب دی او آخرت کې عذاب دی اخو دلوي په دنیا ژوند کې سړی رسوا شي ټول نه الله مو د رسوای نه بچ ساتي او قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې دا کار کیږي چا سره افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب الله تعالی يهود توي چې تاسو د کتاب بازه سبان ایمان لرئ د بازه نه انکار کوئ نو د خپل مقابل چې د کورونو او باسه قتلوي نو تورات خدا منع کړی دغه نه انکار کوي او بیا قیدیان چونی سه او بیا فدیه ته اخلي نو تورات کې ثابت دي نو دغه اقرار کوي نو دا دې کوم انګریزي کو پک اینڈ چوز څه شی ورته یعنی میټا حف اور کړوا تو نو الله وی دا میټا حف او کړوا تو د دې لپاره دعا عذاب دي وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا دا سے خلق بدنیا کی رسوا کو ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب او قیامت پر ورځ باندې دوی بشدید ترین عذاب تبوته شي نو موږ دعا کوو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم یا الله استقامت را کے صراط مستقیم باندې ثابت قدم مفاد کے صراط مستقیم نو سوال را پورته صحابوں کا پوسو کو ومصراط المستقیم چې صراط مستقیم ستوي حضور پاک فرمائے ما انا غدے و اصحابی دا اغلار دا چې زماده او زماده صحابه دا نو زماده دې ته سنت وي او زماده صحابه دا د جماعت وي نو در اهل السنت والجماعت لار در چا لار خو قرآن په خپل انداز صراط مستقیم متعین کړي کہ الف لام میم ذالک الکتاب تو صراط مستقیم واڑے تو دا قرآن صراط مستقیم دے کم دے اور پسے گرد نو اللہ وہی گرد اور پسے ما سشے دے ذالک الکتاب کل جواب دے دے اہدنا صراط المستقیم جواب نہ دے کل جواب دے بس تاسو کوئی سے خبرہ بس خبرہ دیو کاپ پانے پوچھنے بس خبرہ مانے پوچھنے کہ الف لام میم ذالک الکتاب تو صراط مستقیم واڑے دا کتاب نو تاسو ته پته راځي مولوی صاحبان د خدشات ډیر دي کډیر نه ویجی دا ذالک الکتاب چې مو جواب کو کل جواب مو کړه صراط مستقیم د دې سم مستدل څه د دې سم مستدل حدیث دی ها
ما یو کنه ها مستدل میں حدیث تے حارث عور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی سوک او حدیث نقل کرے چا امام دارمی و امام ترمذی اگرچہ ترمذی ویلی و فی الحارث مقال تو کہ امام ترمذی کو حدیث دی جانڈے نہ پڑی جو جانڈا خخائی تے امام ترمذی کو ډیر زور اور سڑے دے اسا کہ اور حدیث یو جانڈا خخائی وقال ابو عیسی تو قال ابو عیسی ډیر لوی سڑے دے ابو عیسی ورکه سڑے لوی سڑے دے ډیر لوی سڑے دے دیو جو محدثین وی من کان فی بیتی کتاب الترمذی فکانما فی بیتی نبی یتکلم چا کور کے ترمذی پروت کو دیکھ کوئی جو مسئلہ جو کوئی نہ نبی یتکلم نہ صحیح فکانما فی بیتی نبی یتکلم لکه کور کی پیغمبر ناس خبر کوي ور سره نازیدان پار تقدیر حارث عور ان نقل کې حضرت علی نے چې حدیث خبر خپل بیانې چې مررت علی اناس فی المسجد یقودون فی الحدیث وے کوفے مسجد کے پس خلق تیرے دم یقودون فی الحدیث کیا ہوئی پا حدیثوں کے خوض ہوتے والے صحیح والے لکه اوس موجود دور کې هم داسې حدیث ضعیف دی که قوي دی زه دې حدیث کې دې تشریح ترجیح ورکوم اگر چې یقودون فی الحدیث دنیوي خبرې کولې خو ما هغې باندې څه قرینه نشته یقودون فی الحدیث غبے والے پا حدیث کے حدیث ڈسکس کول دا حدیث و مباحثہ کول فاتحت علیم فاخبرتو زوی حضرت علی تر عالم غنم اطلاع ورکلا اس دا ناشنا کارو چی عام خلق با حدیثو کی بحثونا کئی کہ دا علماء کار دے ایمان تپوسکو او وقت فعلو are you sure they have done it منگا تا بنگلیسی کی دا بس are you sure they have done it تا یقین دے دائی کول مائی جیو ما پلو کرتا نوی حضرت علی رہتا ہوئی کہ اما انی فسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویماد دوالو جانو سردات آورے دلے دی اگا فرمائے انا ستکون فتنہ چیو دور را روان دے فتنہ بئی انا ستکون فتنة عظیمت انا ستکون فتنة عظیمت اکی اس میں جن سے کئی فتن کثیرت اس میں جن سے کئی بیا معنی سی بھائی فتن دیر فتنے بھائی انہا ستکون فتنة چت ضربتا سبان دے لوے فتنہ یا دیر فتنے راضی نوے منتپو سکون مخرج منہا دے فتنی یا فتنون دوتولار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کتاب اللہ سوشے بھئی دا اللہ کتاب فیہ نبو من کان قبلکم فلیکد سابقین قصص دے دا عبرت پارا ان فی ذالکا دا عبرت ان فی ذالکا لمن لمن لأولی الالباب ہاں فیہ نبو من کان قبلکم فلیکد واندنو کسی دے دا عبرت پارا واندنو کسی دے کہ سوک کامیاب شو او سوک ناکام فیہ نبو من کان قبلکم وخبر ما بعدکم درست خبر دے پکے کہ قبر روان دے سبکے گی حشر را روان دے سبکے گی حساب کتاب را روان دے سبکے گی وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وحکم ما بینکم ساسو میس کے کم نزاعات چی پیدا کی گی داغی ججمنٹ دے پکی داغی قول فیصل دے پکی وحکم ما بینکم وہو فصل ویس بالحزم دا قول فیصل دے دا افسان دا مسخر دا تدروغ کسن دا من قال به صدقہ باقی خود سے کم خبروں کے لئے امکان سے دروغ دریش دا امکان لیکن خبر وہی دیتا ما يحتمل الصدق والكذب ما احتمال پاکستان نو خبر تعریف مونږ دغه څه کوو صاحب د تلخیص دغه څه وایي بلکې صاحب د تلخیص نه وړاندې مفتاح العلوم کې علامه شکاکی دغه څه وایي وحکم ما بینکم وهو فصل وليس بالحزم من قال بالصدقه او چې استاد تلفظ کو د قران په آیت باندې ناوي کې هم د امکان څه چې يحتمل الصدق والكذب وایي کا قطعي صدق دی
قاطع نو چې چا د قران آیت وي 100% دا رښتیا دي. من قال به صدقه ومن اخذ به نجات، چې چا دا واغست عمل د پاره نجات وموند. ومن حكم به فقد هدي الى صراط مستقيم، چې چا په دې باندې فیصله وکړه نو یقینا دې ګایډ کړی شوی دی صراط مستقیم ته. وهو الذکر الحکیم، دغه قرآن وی ذکر حکیم. حکیم په دو معنو دی، حکیم په دو معنو دی. ما وی ممتلئون حکمتن، دې ډک د حکمت دا داسې ذکر دی چې دې ممتلئون حکمتن دې ډک د حکمت دا. خو دې معنا حکیم په معنا د محکم یا د محکم دی. وهو الذکر الحکیم، دا هغه ذکر دی چې مضبوطیا راوستونکی دی، یا دا هغه ذکر دی چې په خپله مضبوط شوی دی ځکه صفت د باري دی. نو الله تعالی مضبوط ته که کمزور دی؟ دا صفت کمزور دی که قوي دی؟ مضبوط دی. وهو الذکر الحکیم، او وی فرمایل وهو حبل الله المتین، دا د الله مضبوط رسول په دې باندې الله تبرسه. وهو الصراط المستقیم، او دا قرآن سره نو ذالک الکتاب لا ریب فیه. الله تعالی دې موږ صراط مستقیم روان کړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین محمد وآله واصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن، اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسترنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا تشفى، من دعاء لا يسمع. اللهم ربنا انا نعوذ بك من جهد البلاء، من درك الشقاء، من سوء القضاء، من شماتة الاعداء. الله تعالی دارالعلوم عربیہ شہرگڑھ لازم مرکز در دین مرکز دے، اللہ تعالی دین مرکز وساتي. خدای ته ولا مزید ترقای ورکړي. خدای حضرت محترم صاحب رحمه الله اغلى درجات عالیه ورکړي چې دا دومره ښایسته ونه دلته د دین لپاره لګولې ده. الله تعالی دا ټول خاندان هغه بختور کې ځکه د هغه نه بعد کما حقهم د خدمت جاری دی او تسلسل سره دې ته وایي باقیات الصالحات. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا پسې وایي کنه وخیر عملا وخیر عملا. نو دا باقیات الله دا باقیات الصالحات تر قیامت باقیات الصالحات، او تر قیامت چې باقیات الصالحات وساتل شي نو خو بیا باقیات کیا خوانو بیا خو فنا نشته باقیات لپاره، اخو بیا پاغي باندې نتیجه مرتب ده خالدا مخلدا. نو الله تعالی تاسو ټول له خیر درکړي. مولانا قاسم سے زمون د ټولو مشر دی، د دې علاقې مشر دی. الله تعالی دې مشر سایه دې ټول قوم باندې قائم او برقرار ساتي. تاسو ټول علما څومره چې دلته ناسي که دلته تدریس کوي که بل ځای تدریس کوي، دا د امت رهبران دي. الله تعالی دې ته د رهبرۍ صحیح توفیق ورکړي او خدای امت ته قوت ورکړي چې دې رهبران لمن پرېږدي، چې دې رهبران لمن پرېږدي. او دا ټول طالبان الله تعالی دا عالمان عاملان کې، الله دا عالمان عاملان کې، عاملان مخلصان کې، مخلصان مقبولان کې. عموما یو دعا کوم چې لا تدع طالب علم الا علمته، ولا عالما الا عملته، ولا عاملا الا اخلصته، ولا مخلصا الا قبلته. مسله د قبولیت ده او زه مرګور ته ذکر کوم و یو قابلیت وي نو قابلیت په داد خداوندی راځي. سړي کی قابلیت په څه پیدا کیږي؟ د خدای په ورکړه پیدا کیږي. او مې دا قابلیت چې سړی کما حق کو استعمال کړي بیا بل مرتبه راځي د شهرت د سره. او شهرت چې سړی په شهرت کې هم لیونی نشي، موږ ته شهرت ملاو شي موږ لیونی شو. صحیح. نو که شهرت کې هم سړی لیونی نشي نو بیا بله مرتبه ورته الله تعالی ورکړي د مقبولیت. او که مقبولیت کې هم سړی لیونی نشي نو آخري عالي مرتبه د پیږي الله ولا ورکړي محبوبیت. نو ما مرګرو ته وې ما چې چاته الله شهرت ورکړي نو د هغه ذکر د خلکو په ژبو وي، چې چاته مقبولیت ورکړي نو هغه د خلکو په مزغو کې ناست وي، او چې چاته محبوبیت